السلام علیکم. زه یم ډاکټر اکبر افریدي او تاسو ګورئ ډاکټر اکبر افریدي آفیشل یوټیوب چینل. نن به تاسو سره مونږ د ګردې باره کې بیماری خو مختلف دي او ډېرې دي، خو کومه چې یو عامه مسله ده او مونږ ته ډېره زیاته مخې ته راځي او زمونږ په معاشره کې هر دویم دریم کس ته ده، هغه د ګردو شګې او کاڼي دي چې په هغې باندې به نن مونږ تاسو سره خبره کوي. دا میډیکل ټرمینالوجي کې دې ته نور څه نومونه علي، کم میډیکل ریلیټډ خلک چې دا ګوري د هغې دپاره او کم عام خلک چې ګوري هغې ته هم چې معلومات وشي. او د دې نور قسمونه آیا کاڼې یو شانتي وي او که نه مختلف قسمونه دي. کډني سټون ته مونږ رینل کالکولای هم وایو، دې نه علاوه نیفرولیتیسس ورته هم وایي او یورولیتیسس ورته هم وایي. د کډني قسمونه ټایپس چې دي هغه مختلف دي. کیلشیم اکزلیټ دی، کیلشیم فاسفیټ دی، یوریټ دی، دغه شانتې سیسټین دی او دې نه علاوه سټروایډ هم دی. دا د څه نه جوړیږي، د دې علامات څه دي، پیچیدګیانې څه کوي او د دې علاج څه دی، انویسټیګیشن به یې څه کوو، موږ به په دې پروګرام کې دا ټول تاسو سره شریک. د ګردې شګه یا کاڼې دا په ګرده کې دننه جوړیږي او د دې نه علاوه کله چې د ګردې نه بهر یوریټر ته راشي یا یورینري ټریک ته راشي نو بیا هم دا مسلې جوړوي او د دې مختلف قسمونه دي هغه هم به تاسو سره مونږ شریکوو. څنګه چې مونږ قسمونه وویل د څه نه جوړیږي دا به هم تاسو سره شریکوو، خو کیلشیم اکزلیټ، فاسفیټ، یوریټ او دا ټولو نه مخکې د کډني سټون چې دی دا د منرل او د کله چې ستاسو په ګرده کې شګه وي یا کاڼې وي هغې پورې خو د دې څه علامات نه وي، تر کومه پورې چې دا په ګرده کې وي او مویبل وي، په ګرده کې حرکت کوي، ځي راځي، خو کله چې دا د ګردې نه بهر راځي یا پایپ ته راشي نو د هغې د وجې نه د مریضانو ته تکلیف وي. هغه تکلیف کې شارپ پین وي، کټینګ پین وي، برنینګ پین راځي، لکه څنګه مونږ وایو چې اچانک درد شو او تکلیف راته پیښ شو. بیا یا عامو خلک چې کوم نورو تکلیفونه وي هغې ته الټراساونډ وکړي او د هغې فاینډینګ کې راشي چې د ګرده کې یا شګه ده یا کاڼه ده، یا اکثر خلک دا وایي چې ملا مې خوږېږي، تشې متیازې مې سوځي، رنګ یې زیړ دی، یا په تشو متیازو کې داسې راته محسوسېږي چې وینه راځي یا تشې متیازې سوځي یا پین ورسره راځي. نو د دې نه بعد هغې یورین آریو کې په هغې کې کیلشیم اکزلیټ، فاسفیټ وغیره راځي. یا دې نه علاوه الټراساونډ څه د نورو بیمارو دپاره وکړي. بعض کاڼې داسې دي چې هغه درد نه کوي، بلکل درد پکې نه وي، خو هغه فاینډینګ چې دی هغه په الټراساونډ کې وشي. د هغې نه بعد مریضانو ته بیا پته ولګي. خو عموما کم خلک چې کیلشیم اکزلیټ سره ډېر زیات درد راځي، دغه شانتې یوریټ او فاسفیټ سره درد راځي، نو اکثر مریضان دا شکایت کوي چې زما دواړو طرف ته درد راځي او هغه درد چې دی د خېټې نه سټارټ شي او لاندې ګروینز پورې ځي، لاندې طرف ته زور کوي. نو دې د وجې نه هغې بیا الټراساونډ کوي، هغه ډاکټر ته راځي او دغه تکلیف مخې ته راځي. هغې نه علاوه ستاسو به چې کوم مریضان دي د هغې مریضانو به د عام روټین نه تشې متیازې زیاتې راځي، بار بار ځي، هغې ته تکلیف دا هم پیښیږي. او کله کله داسې وشي چې کله شګه یا کاڼې لاندې راشي د هغې د وجې نه ابسټرکشن وشي، په لاره کې وینخلي او هغې د وجې نه په ګرده کې اوبه جمع کېږي، کوم ته چې موږ هایډرونیفروسس وایو، سویلنګ وشي، هغې د وجې نه ډېر زیات پین راځي، درد راځي. او کله کله داسې وي چې هغه د مثانې کم پایپ وي په هغې کې کاڼې ونښلي، د هغې د وجې نه یورین ریټنشن کېږي، د هغې د وجې نه درد ډېر زیات وي. او بعضې مریضان داسې وي چې د هغې ړکه چکېږي، الټیانې راځي، خو هغه چې کله ډېر سویر پین وي یا کاڼې ونښلي د هغې د وجې نه مسله پیښیږي. په زیاتر مریضانو کې کیلشیم اکزلیټ کاڼې وي، تقریبا 65% خلکو کې چې دی هغه کیلشیم اکزلیټ وي. اکثر به تاسو کتلي وي خوراکونه څه داسې دي چې په هغې کې کیلشیم اکزلیټ ډېر زیات وي. څه خلک میډیسن داسې اخلي چې هغه کې کیلشیم وي،
د هغې د زیات استعمال د وجې نه هم دا پتري جوړېږي د کیلشیم. هغې نه علاوه څه فروټ داسې دي او څه اوچې میوې داسې دي چې په هغې کې کیلشیم لیول ډېر زیات دي او څه چاکلیټس داسې دي چې په هغې کې کیلشیم لیول های وي. د هغې د وجې نه چې کله ډېر ډیپازیټ کېږي دا په بدن کې په ګرده کې د هغې د وجې نه کیلشیم اکسلیټ زیات شي او هغه کاڼي جوړ او کله چې په یورینري ټریک کې انفیکشن وي د هغې د وجې نه سټروایډ کاڼي جوړېږي او کله چې یوریک اسید زیاتېږي اکثر به تاسو کتلي د شوګر په مریضانو کې یا چې ډیهایډریشن وشي الټیانې وشي یا دستو لګي خېټه خرابه شي د هغې د وجې نه هم یوریک اسید زیاتېږي. کم خلک چې د غوښو استعمال زیات کوي هغې کې یوریک اسید زیاتېږي ځکه چې په معده کې کله د دې غوښه مونږ خورو هغې نه جوس جوړېږي نو هغې مقابل کې یوریا زیاتېږي نو هغې د وجې نه هم د ګردې مسایل جوړېږي. کم خلک چې د اوبو استعمال کم کوي د هغې هم چانسز زیات دي هغه هم په ریسک کې وي چې د ګردو کاڼي ډېر په اسانه سره جوړ شي او کم خلک چې استعمال زیات کوي نو هغې دا وي چې هغه د ګردو کاڼي جوړېدل بیا ډېر په اسانه نه کېږي. هغه خوراکونه کم چې کیلشیم لیول په هغې کې زیات دی هغې استعمال هم ډېر زیات نه دی پکار ځکه چې ګردو کې بیا کاڼي جوړېږي یوریټ شو فاسفیټ شو د دې استعمال هم لږ کم پکار دی. دې نه علاوه د اوبو استعمال زیات پکار دی او هغه میډیسن په کم کې چې ډېر زیات ملټي ویټامنز خلک استعمالوي او دغه شانتې کیلشیم ټیبلټ ډېر زیات استعمالوي د هغې هم چانسز زیات دي نو هغې هم د ډاکټر په طریقه باندې استعمالول پکار دي څنګه چې ډاکټر تجویز کوي هماغومره ډوز استعمالول پکار دي د هغې نه زیات خوړل نه وي پکار. د دې انویسټیګیشن کم کېږي اکثر خلک یورین کوي او چې کوم ښه ټیسټ دی هغه الټراساونډ دی چې په هغه کې پته لګي او زموږ فایندینګ کېږي چې په ګرده کې په کم ځای کې کاڼی دی شګه ده پړسوب دی یا ډېر مختلف بیماریانې دي هنګینګ کډني ده ون سایډ کډني وي یو وي یو نه وي نو دا اندازه ډېره ښه په الټراساونډ کې لګي. هومیوپیتھک علاج تر کومه پورې چې تعلق دی د ګردې د کم مریض نه هم چې تپوس وکړي او په عام معاشره کې هغه ووایي چې ماته د ګردې تکلیف دی نو ټول خلک مشوره ورکوي هومیوپیتھک علاج په دې کې بیسټ دی ډېر زیات مشهور دی د ګردې دپاره. تاسو هم خپل علاج د هومیوپیتھک د بهترین ډاکټر نه کولی شئ په دې کې ډېر زبردست میډیسن دي د هومیوپیتھک چې هغه ډېر په لږ ټایم کې کار کوي هغه چې په یوریټر کې دی د مثانه کې دی یا په کډني کې ستاسو شګه ده یا کاڼی دی انشاءالله چې هغه به ډېر په اسانه باندې په لږو ورځو کې ختمیږي تاسو به د اپریشن نه بچ کېږئ. د ټولو نه اول ټرای چې ده هغه په میډیسن باندې کوئ په آخر کې بیا اپریشن دی نو انشاءالله چې تاسو کم هم هومیوپیتھک مستند ډاکټر ته لاړ شئ تاسو به ښه فیل کوئ او زر افیکټ به کېږي او تاسو به د اپریشن نه خلاصېږئ. انشاءالله چې ډایلیسس ډېر زیات عام شوی دی دا د دې د وجې نه چې مونږ لاپروا شو ورکوټې بیماري وي شګې وي کاڼې وي د هغې پروا ونه کړو هغه مخکې بیا مونږ ګرده خرابه شي او بیا ډایلیسس طرف ته مونږ ځو. نو کومو خلکو چې د ګردې څومره مسایل هم دي هغه د هومیوپیتھک علاج کولی شي انشاءالله بهترین ریزلټ به علي.